قرآن لکینا چې الله دې په دغه دنیا دې د زړه خوشحالي درکړي، راحت درکړي، دا وی الله دا معاشره سمېږي. معاشره چې برباد وي دا په پخوانو د علاقې په روایاتو د خلکو په دغه خبرو باندې معاشره ټوله برباد وي. که قرآن او سنت دغه معاشره د زړه نه قبول کړو، قسم بالله ټول مسائل به حل شي. قسم خو د ټولو مسائلو حل دغه کتاب الله او سنت د رسول الله دی. قرآن لکینه دا به د زړه دغه تختې صفا کی. او ارمان او افسوس چې د معاشره په ذهن کې د قرآن اهمیت وای. مونږ به نور څوک مونږ سره دومره ویلی شو چې چغه والی شو، आवाज لګولی شو، جړه او فریاد کولی شو، د چا په غریبان کې پړی خو نه شو اچولی که چې بیا هم یو سړي سره د خپل ځان احساس نه پیدا کېږي، د آخرت فکر د قبر فکر نه پیدا کېږي. الله دې پې رحم وکړي په داسې انسان باندې. روغ رمټ یې ښه په خپل کور کې په بستره کې پروت یې، خپې دې غځول یې چې کله ښه په خوب باندې ستړی شي یغې نه پس پې سترګې روسلوې یاره خو نو چې د قرآن شریف درس کېږي درس له نستا یې ښه شی دی. نو دا خو ته د قرآن کریم سره مینه نه کوې، دا خو د خپلې مرضۍ کار دی چې خواږه دې شیر څي او چې خواږه دې نه شي نو پته هم نه وي. داسې نه وروره، دا خو قرآن کریم د ذمهوارۍ شی دی که نه. د رب دی طرفه بندگانو له د هدایت کتاب هم دغه قرآن کریم دی. دا ځکه دا خبره دومره په سختۍ سره کوم چې محترمو مونږ په دا ډېر غټ ظلم کې اخته یو چې قرآن کریم له مو وخت ویر نه کړو. ګوره معاشري قرآن له هغه وخت نه دی ورکړی چې کم پکار و. په ذمهوارۍ وخت ویر کا. که بیمار دی د هغه هم دا ضرورت دی. تاسو نه تپوس کوم بیمار سړي له چې کله علاج کوو او هغه په خپو باندې ګوډ دی خدای دې نه کوي، یا دومره تکلیف دی چې د دغ ځای نه هغه ځای نه شي وړی، خو چې کله علاج کوو د دغ ځای نه یې خالق چې دی هغه کروچې له رسوي که نه رسوي علاج یې کېږي که نه. خلک یې چوړ کې مه یې خوڅوه نه ته وایي چې څلی ما خوڅوه په دغ ځای کې یې ویج نه که علاج خو به یې کوو که. نو که ته بیمار یې، ته په تکلیف یې، ته پریشان حال یې، بیا هم د کتاب لکېنه نو څه لازمي خبره نه ده چې په د قرآن کریم درس له به ټول خلک یو شان دی ناست. څوک به بیمار وي، څوک به پریشان حال وي، څوک به تکیا لګوي، څوک به ډاډه لګوي، څوک به مشران وي، څوک به څنګه وي، څوک به څنګه وي. خو دین خو واوره که نه. یو ځای کې بیانونو بیان چې کله ختم شو په کونج کې یو سړی و، په هغه مې نظر و. نو د لرې نه یې داسې اشاره وکړه. نو مشر سړی و، ورغلم زه میلاو شوم سره په جړا شو ورته او مو چې څله دی وجړل ماما ویلي چې اکسیډنټ مې کړی دی، خپې مې مکمل ماتې دي، دی وتو نه یم. خو چې د قرآن اواز مې واورېدو وی ضمیر مې ونه منله چې زه د په بستره باندې ناست وم او جومات کې د ټول خلک دی الله دین له ناست وي زده کړه دی کوي. وی بچو له مو ویل چې په هره طریقه باندې وي که مرم هم دغه مجلس له مې ورورسوم. وی ډېر په مشکله راغلم. چې ته دومره په مشکله راشې او تکلیف برداشت کوې څله الله دې نه ویني؟ الله دې ویني که نه؟ پابندۍ سره کښېنه، په زړه لږه سخته تېره که، لږه پابندي وي د سره مې په دا وخت باندې پوه هم نه شي. خو ګوره امته دا غلطي مه کوه چې قرآن کریم پرېږدې. قرآن کریم پرېږده مه، دا د ټول انسانیت رزق دی. ګوره دا د مشرانو هم دی، د کشرانو هم دی، د نارینه هم دی، د زنانه هم دی، د اوزګارو خلکو هم دی او د کاروبار والا د خلکو هم دی. ته څه چې زه په دا خبره خلاص شم چې کاروبار کوم، بزنس کوم، مزدوري کوم، قرآن دې سره وانه اورېدو، کله به ټیم ورکوي، کله به زده کړه کوي، کله به دین لکېنې د سوال ورشته، د تپوس ورشته. قرآن لکېنه چې الله دې په دغه دنیا دې د زړه خوشحالي درکړي، راحت درکړي. دا وی الله دا معاشره سمېږي. معاشره چې برباد وي دا په پخوانو د علاقې په روایاتو د خلکو په دغه خبرو باندې معاشره ټوله برباد وي. که قرآن او سنت دغه معاشرې د زړه نه قبول کړو، قسم بالله ټول مسائل به حل شي. قسم خو د ټولو مسائلو حل دغه کتاب الله او سنت د رسول الله دی صلی الله علیه وسلم.
خو چې ټیم خو ویر کې کنه نن په معاشره کې خلک قرآن مني دا نه چې نه مني کوم ځای کې مني چې کله جرګه کینی ته شروع قرآن دوی کې قرآن منو نو یې وروړل د سر دې بارے ته ونه سکرو قرآن منو تو چاوند سے تکلیف ته بیماری ده دم ته واچوا قرآن راوړه مړې وشول پس خات کی تاوا قرآن راوړه قرآن دې بیان کتاب دې الله فرمایي هاذا بیان للناس خلق لدا بیان کو چخپل فکری خبره خپل سوچونه وغیرہ ختم شي او د هغه په دماغو کې خبره دي چا کینی الله خبره کینی چې الله سویلی دي مشرکین د خپل مشرانو تابعداري کوله الله فرمایي نو مشران له هیڅ نه ورتل لا یعقلون الله رب العالمین اوس مثال ذکر کوي د هغه د کم فهمي مشرکین